بسم الله الرحمن الرحیم. زه څنګه چې تاسو ته پته ده، زه یو سوشل ورکر یم، عدن ویلفیر فاونډیشن چلوم، د غریب عوام خدمت کوم، دغې دپاره روته یم. څنګه چې تاسو ته دا معلومه ده چې څو ورځې مخکې د پولیس د طرف نه موږ باندې کوم رټ شوی و، هغه همدغې باره کې شوی چې ما غریب عوام راغوښتي وو، هغوی دپاره ما پیکیج تقسیموم. هغه زما بېعزتي شوی و، ارست شوی و، ټول ارست شوي و. خو هغې نه بعد چې ما کوم تاسو ته پته ده کوم هسپتالونو ته کوم وینټیلیټر ورکړي دي، کوم خدمات کوم، نو دغه زما ګناه ده چې زما باره کې ډي پي او عرفان الله صاحب دي راغوښتي وو او ابتهار شاه بي موجود و، هم موجود و، او دا خبره کړې وه چې دی ماله شوټ کا، دی ناصر علي او د ده رول دی شوټ کا یا ارست کا. نو دا زما ګناه شوه چې زه یو انساني خدمت کوم، زما باره کې به داسې اعلانات کېږي. آیا دا تاسو ته سمه ښکاري؟ تاسو ګل نبي صاحب دا خبره وکړئ چې تاسو چا راغوستې وې او هلته د دوی باره کې تاسو ته څه ویلي دي؟ زه ایس پي انویسټیګیشن افتخار شاه خان وغوښتم، د هغه دفتر ته ډي پي او صاحب هم راغلي و، هغوی دا خبره وکړه چې یا دي ونیسه یا چې کوم دی لرې کړه. زه یو ورپوټ افسر یم په پولیس کې، زما نه غټ غټ افسران شته، دا د هغوی کار دی، پوه شوې، او زما کار نه دی. په دې وجه چې کوم دی ما انکار وکړ، په انکار ما ته چارجشیټ میلاو شو، چارجشیټ کې زما بدلي شوه. زه د نن نه پس پولیس نوکرۍ ته نه ځم، او دا زما اخري خبره وه. زما ټولو ته دا پیغام دی که ما ته، زما فیملی یا ګل نبي خان ته څه ضرر څه نقصان ورسېدو، د دې ذمهوار به ډي پي او عرفان الله، اس ایچ او مسعود او ډي اس پي او پولیس انتظامیه به د دې ذمهوار وي که ما ته څه نقصان هم ورسېدو. ټولو عوامو ته دا پیغام دی چې تاسو به د دې نه